بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. نن ما وی چیرې یو مخصوص صورتحال دی په دې باندې زه خپل نظر تاسو سره شیر کوم. هغه دا دی د څو ورځو نه زه داسې ګورم په سوشل میډیا باندې څه خلک دی په خاصه توګه هغه خلک چې افغانستان خو یې تباه کړ، د افغانستان پښتانه دې حد ته راورسېدله چې په سلو کې 80% دي خو نمایندګي دغه حل دی د شناخت د ټولو نه غټه مسله هغوی ته پیښه ده. هغه خلک اوس لګیا دی په پاکستان کې کوشش کوي چې پښتون چې کوم دی هغه یو وارې بیا 10 کاله خو پښتون د ریاست خلاف د مذهب په نوم باندې وجنګاو. هغه دغه خلکو چې کله به وي ریاست چې کوم دی کافر دی، کله به ریاستي ادارو پسې خبرې کولې او هغه د سوات نه راوله تر ټانکه پورې داسې علاقه د پښتنو نه وه چې هلته کې ملټري اپریشن بیا د دغې خلکو خلاف نه کېدل. هم دغه خلکو چې د پښتون ځوان پښتون بچې دله به په ذهن کې دا خبرې کېدلې. اوس کله نه چې دا واقعات مخې ته را روان دي، په خاصه توګه وزیرستان کې چېرته چې د څو ورځو راسې موږ ګورو چې یاره د دهشتګردۍ واقعاتو کې تیزي راغلې ده او بیا د پښتون تحفظ مومنټ غړی عارف وزیر د هغوی د شهادت نه پس، حالانکې عارف وزیر شهادت چې کوم دی چې څومره غنده نه وشي دا کم دی، خو هغه داسې پیش کولی کېدی شي لکه چې دا ریاست وجلي یا د ریاست ادارو وجلي د هغې خلاف یا د پاکستان خلاف خبرې بیا هغې آړ کې چې کوم دی په دنیا کې چې چېرته هم دا یو څو کسان دي د پاکستان خلاف پروپیګنډا بیا د پښتنو خلاف پروپیګنډا کنځلې کول، بدې وهل، د هغوی دغه خبرو انداز نه پته لګي چې دا خلک سیریس نه دی، دا خلک سنجیده نه دی. خو بیا هم یو کوشش کوي چې د پښتون زلمي په ذهن کې د ریاست خلاف، د ریاستي ادارو خلاف، د قانون خلاف چې کوم دی یو ګن پکې واچي او پروپیګنډا وکړي. زه دا خبره کوم چې موږ لا د دې خلکو نه د چې کوم دی ځان تیار او دغه کول پکار دی. دا خلک دی دوی یوازې موږ پسې کنځل نه کړي، دا په افغانستان کې هلته کې هم د علماو پسې کنځل کړي، هلته کې هم د سیاسي مشرانو پسې کنځل کړي، هلته کې هم د چې کوم اتنیکي مشران دي د هغوی پسې کنځل کوي او ډېرې خرابې کوي. دغه خلک دی دا کنځلماره طبقه چې کومه ده د پاکستان پسې کنځل کول، د پاکستاني ادارو پسې کنځل کول، د پاکستاني پښتنو پسې کنځل کول او د دوی ایجنډا صرف دا ده، صرف د دوی ایجنډا دا ده چې دا پښتون که لږ په عزت کې دی، دلته کې که لږ معاشره کې یو مقام دی، که په تجارت کې یو مقام دی، که په فوج کې یو مقام دی، که په بیروکراسي کې یو مقام دی، که نن په حکومت کې نن کومګو په حکومت کې واحد ستا 11 نه زیات فیډرل منسټرز چې کوم دي اهم بیروکراسي سیټونو باندې ستا پښتانه په فوج کې په دلته کې دي. اوس دا خلکو ته دا چې کوم دي دا نشي هضمولی، چې نشي هضمولی نو دوی دغه شانتې اوس لکه د عارف وزیر سره د هغه د فیملي سره چې څومره پورې سمپتیز د همدردۍ اظهار وشي هغه پکار دی، د هغه چې چا وجلی دی د هغې خلاف خلکو چې کوم دی د ریاست نه غوښته پکار ده چې یاره لکه د دغه خلک دې راونی هغوی له دې سزا ورکړی شي. په ځای د دې موږ ګورو چې د ریاست خلاف ماشومان راپاسي، د هغوی نه خبرې دغه کوي، هغه داسې چې د ذهن له ګنده کولو کوشش کوي. د دې خلکو نور هېڅ ایجنډا نشته، د ایجنډا صرف دا یو موټی خلک دی خپل سیاست چې کوم دی هغه په دې باندې چمکاوي، خپل چې کوم دی د هغوی زر د هغې دغه سیوا کول دي. په افغانستان کې دوی تباهي راوستې ده، اوس په پاکستان کې هم دوی دا تباهي کوي. نو زه د ویډیو په ذریعه باندې خاصه توګه باندې خپلو پښتنو ته او بیا د افغانستان پښتنو ته هم چېرې د هغوی له هم لږ د عقل نه کار اخیستل پکار دي چې دا د دوی سره 40 کاله کې څه وشو. اسانه خبره ده، دا د بار خلکو زموږ سره وکړو، د بار نه خو راغلل خو ستا خپله کور کې هم څه مسله به وه. اوس دغه خلک لګیا دي په پاکستان کې داسې مسلې پیدا کوي پښتنو ته چې دوی د ریاست خلاف، د ریاستي مشرانو خلاف هم دغه کنځلمار طبقې جوړه کړي، هم دغه جګړماره طبقې جوړه کړي. نو زه دا ما د ویډیو په ذریعه باندې زه دا خاص کوم چې د دې خلکو نه مونږ ته چې کوم دی ځان خبرول پکار دی. دا خلک چې کوم دی دا مونږ د پښتون قوم دشمنان دي او زمونږ په خپله جامه کې دي، په پښتو کې خبرې کوي، خوږه خوږه ژبه به وي درته، خواږه خواږه شعرونه به وي، خو اصل کې دا د پښتون دشمنان دي. دوی نه د پښتنه په خاوره باندې نه په افغانستان کې امن غواړي، نه دوی په پاکستان کې امن غواړي، په خپله باندې په یورپ کې ناست دي، په اسټرالیا کې ناست دي، هلته کې مزې کوي، هلته کې د حکومتونو چې کوم دي بالکل د غلامۍ نه مو زیات دغه دي. خو دلته کې چې خبره راشي نو داسې خبره کوي چې لکه دوی هلته کې نه ډېر زیات آزاد دي. نو زه دا ګڼم که په بهر کې په میډیا کې دي که په نورو ادارو کې دي د دې خلکو نه به مونږ ځان بچ کوو. د دوی خلاف چې کوم دی یو کمپین به پکار وي، ګینې د دوی ایجنډا دا ده چې څنګه د اسلام په نوم باندې پښتون تباه شو، دغه شانتې اوس د قومیت په نوم باندې تباه شي. د دوی بچي به مزې کوي، د دوی سره د امریکې نیشنلټیز ده، د یورپ نیشنلټیز ده، د اسټرالیا نیشنلټي، د
کاناډا نېشنلټي دو سره د دوی بچي به هلته کې سبق وي هغه به هلته کې ژوند انجوای کړي د دوی به دغه کړي او دلته کې به مونږ چې کوم دی زموږ به دغه حالي کوم چې د افغانستان دی نو د دې خلکو نه به د مرونو ځان ساتل پکار دي پښتون قوم ته یو شی پکار دی او هغه امن دی هغه سوکالي ده هغه سیالي ده د نورو قومونو سره